زن گرامی نن یوه بې پناه زیاته یوه مهمه مسله هغه به نوم هغه نه وروسته بیا رؤیت هلال عید میاشتې لیدلې وله یو څه مسلې به نوم دې انتهایی زیاته مهمه ده. اکثر مو کې مبتلا یو. البته دغه خبر یا تذکر وکوم چې د کومې مسلې مو دلته بیان کړي کوشش مو دغه و چې هغه مسلې بیان کړو چې هغه مبتلا به دي وگرنه شرعي مسایل خو ډېر زیات دي. څنګه مو تاسو کې مبتلا وو اکثر خلک هغو رعایت نه کیږي یا څه طریقې څه خبر نه دي یا څه وجوهات یوه مسله اکثر نه دي ته نه خبر یقین مه دی دې خبرې باندې ځکه مخالفت کوي و اکثر معاشرې کې د مخالفت کیږي هغه د رهن والا مسله ده ګروۍ والا مسله سیکیورټي زموږ ته یایو څه پیشګي د پیشګي څه مثلا خونه د چا ته ویر کړه نن سبا اکثر خونې ویر کوي په کرایې پیشګي پیسې ته نه خالي سیکیورټي ته نه خالي رهن ته نه خالي ګروي ته نه خالي کومه نما ویر کوي دا ډېره زیاته مهمه دی که ګروي د تر نه واخسته مثلا روپۍ د ته نه واخیستلې خونه د چا ته په اجارې ویر کړه مثلا فرض وکړه 1000 روپۍ کرایه شوله 2 لکه روپۍ د ته نه چې واخیستلو رهن واخیستو اوس دغه 2 لکو روپیو کې ایتا تصرف کوله حرامه دی جایزه نه دی د 2 لکه روپۍ نشي استعمالوای ته که بینک کې د واچولې ګاټې راتله د ګاټې ایتا نه دی د ګاټې 4 روپۍ دې کړي دی مغه دی و اکثر مو تاسو کې مبتلا یو که نه یو پټي والا مسالې کې پټي والا مسالې کې پټای مدیر کړلو 300 ګرام کړلو ا پټي نه د ګاټه چوک خلی فاصل د چوک خلی سچو قرضا ور کړی دی و دا جایزه نه ده حرام ده نشي خستای پټي والا ګاټه هم ایچو ده د پټي مالک ده سچو کې مالک ده نه سجا چا پیسې ور کړی دي ونی ورسې د مسالې باندې خو اوس مو ټولو کې مبتلا یې سره راه حل یاشته کنيشته راه حل شته راه حل په کار د رعایت وکړی شي خو سوچ ور باندې وکړو ډېره زیاته زوري مسله ده. راه حل دا شانې دی ته یو قرارداد ما کوه یو عقد ما کوه بلکې 2 قرارداد وکړه 2 قرارداد څنګه یو ری د اجارې والا قرارداد وکړه یو ری د قرض الحسنه والا قرارداد وکړه یعنی څه د سیوای څه دغه خونه تا ته ما په کرایې در کړه 100,000 روپیو کې بس خبره ختمه شوه د یو قرارداد شو. دویم قرارداد سی ساکوم کاستو نه خونه په کرایې خلی هغه ته وایي زه ته یو کوله پورې قرض الحسنه 2 لکه روپۍ در کوم سوچ مو کو خبرې ته زه څو در کوم 2 لکه روپۍ ته یو کوله پورې قرض الحسنه در کوم هغه خونی مالک سوي ته ملا 100,000 روپۍ یو کوله پورې شي کله خونه کرایې نه در کړله او شو بالکل درسته شو چونکه رهن خبرو کې نه راغله چونکه ګروۍ والا خبرو کې نه راغله یو قرضا ور کړه بل په کرایي خونه ور کړ 2 قرارداد شرعي دي درست دي څه فرق نه کوي که دین علاوه بل څه طریقه هم اپناو کړله نه بیا جایز نه دی تصرف کوله ورکې اندېشانتي پټي والا هم پټي والا یو کس وایي مثلا فرض وکړه ته 15 لکه روپۍ چې در کړه قرضا در کړه د یو کوله پورې ته قرضا نو د کوم چوک پټي مالک دی دا وایي زه ته پټه یو کوله پورې په اجارې در کوم په کرایې در کوم پټایا په کرایې ورکوای شي زه ته یو کوله پورې چې در کوم دغه پټای فاصل دپاره په کرایې در کوم بس یوه معمولي غوندې کې یوه کرایه ورته مختصه کړي مثلا کال 3,000 روپۍ کرایه شوله 4,000 روپۍ کرایه شوه روغ کال ته استعمال کړه 4,000 روپۍ کال بعد مو ته راکړه نو دا ورته ضروري دی که دا شانتې تصحیح مو ونه کړو توجه مو سره کوئ نو که دا شانتې تصحیح مو ونه کړلو که دا شانتې 2 عقده مو ونه کړله 2 قرارداد مو ونه کړلو نو دا اجاره دا رهن دغه پیسو کې استعمالوله پیسو کې تصرف کوله دغه ټوله حرمات کې رسي ټوله مو چې حرام کې مبتلا یو پیشگی یا رهن ده کسا رهن عربی کی ہوتی ہے گروی ہوتا فرسے کی آئی پیشگی ہوتا موتا سپختو کی آئی سیکیورٹی ہوتا انگلیش کی آئی دا الفاظ یہ کیوں دی ایکی معنی ده رهن ده چال نشو اغا شرعی عقد ده اجاره شرعی عقد ده دین علاوه قرضه یو شرعی عقد ده اردوا شرعی عقد
تحت کې مو راوستلو. خبره مې واده لکه سود والا خبره خو نه. اوس به مو څه کوو، هغه رهن والا کوم عقد دی که نه، هغه عقد طریقه کار شرایطو نه یو دغه دی چې ګروي کوم مال یخې شوی دی هغه حق تصرف مالک ته دی. سوچ ته دی خبرې ته. رهن درست نه دی. څه کله رهن درست نه دی، رهن شرایطو کې د فارق ولی بیا ته تصرف کې نشي کوای، جایز نه دی. دغه عنوان سره مې یایو چې چونکې رهن والا کوم مثلا فرض وکړه درست عقد وکړلو، رهن والا کومې پیسې دي، رهن والا کومه خونه دی، هغه کې ته تصرف حق نه لري. څه تصرف کې کوي خو حرام کار ده کوي که نه. معاقد دی، معاقد دی. ښه سوچ وکړو دغې خبرې ته. دا ډېره زیاته ضروري مسله دی. شرعي هم سره یو عقد نه دی که نه، څو عقود دي، ډېر زیات عقود دي. عقد قرارداد ته یایي. معاملاتو کې انسان یو بل سره قرارداد کوي، دا شان د شریعت مو ته څو قرارداد خیلی دي. هغو قراردادونه یو د رهن. ایسه که ته رهن کوي که نه، رهن کې به ته تصرف نشي کوای. خو دویم دین علاوه اجاره یو عقد دی، اجاره یو قرارداد دی. اجاره وکړه دا یو قرارداد شو. خو بیا اجارې کې پیسې نه میلیږي که نه، به قرض الحسنه دی کې قرض الحسنه شرعي درست یو قرارداد دی کې کوای شي. چال جوړول نه دی استاد. څنګه نه 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 خو سوچ وکړو زه یې بیا بینم. دوکا هیڅ کله نه دی، هیڅ کله که هغه د چال نه دی، حتی شرعي حلا هم نه دی. درست یو قرارداد دی. قرارداد اجاره یو قرارداد دی که نه دی، لیارې تسخول دي. اوس خبره درسته که لیارې ته د مول ویله تصحیح کوو. د کوم تاسو قرارداد کوئ که نه، د رهن والا نه ما ویر کوئ، چونکې د رهن که نه ما ویر که بیا ته تصرف کې نشي کوای. که ته غواړې څه زه دغو کې تصرف وکړم، بیا سیخ ټیک ټاک یو اجارې والا قرارداد وکړه، بلې قرض الحسنې والا قرارداد وکړه. اوس خبر واضحه شوه انشاءالله. اټولو کې انده خبره دی، اټولو کې اندو کې ساتي، اټولو کې اندو کې ساتي. قرض الحسنه و اجارې والا دغه دوه والا به چې کوئ تاسو هغه به کوئ. صاحب د زری ترکیو دی بینک والا ایمو خلک ډېر زیات یې قرضې کوي، رحم کوي که نه. فرض مکه وخي کوي چې قبضه نه که نه، بلا قبضه صحیح هلته کې رحم مالي کېږي که نه. والا که یو 15 لکه یو 10 لکه روپۍ ورباندې قبضه وکړي، بیا هغه ورباندې قبضه. خو دغه بینک نه قرضې اخیستلې ښه سوچ وکړئ. زری ترقیاتی بینک نه قرضې اخیستلې والا څه حکم دی؟ کسه د بینک والا که قرضات نه واخیسته تو نه کومه اضافي خلي دین یا سره کومه دی د سود دی، معلومه خبره دی، جایزه نه دی. مګر دا څه تو تداوي سیاره زه اضافي نه ورکوم، تو نیت دغه وي خو هغه د نه خامخا په زور یې اخلي، په زور یې د نه واخیستلو هغه یې ته والا ګناه طرف ته نه راغلی دی. یو دغه ځای کې هیله شرعي استعمالي کې پرنسپل صاحب استعمال یې نه کړه. دی استعمال نه کړله، د 50 لک روپۍ کېښللې ګروي، مثلا فرض وکړه یو بل شی کېښلله خو استعمال یې نه کړله، استعمالوي نه اندای حقا داسې استعمال یې نه کړي. هغه کې بیا خمس چا باندې واجب دی، خمس مالک باندې واجب دی، د چا په یوري کړي دي چوکې یا پیسو مالک دی. خو د دویمه مسله هغه دغه دی څه دغه نوو نوټونو خرید و فروخت. مثلا د عید دپاره عموما خپلو بچیو دپاره نوي نوټونه خلي انسان. 100 روپۍ مثلا 100 روپۍ دي، 100 نوټونه درکوي خو ته نه خلي سره مثلا یو 100 لاس یو 100 شل. دا چونکې معامله نقدي دی، معامله نقدي کې ته اضافي خسته شي څه فرق نه کوي، دا جایزه دی. مثلا فرض وکړه زه تا ته اندغه ټایم کې ډېر کوم 50,000 روپۍ، ته ماته 6,000 روپۍ راکړي، زه د 6,000 روپۍ ته نه 50,000 روپۍ وکړې، اوس خلا نسیا ورکې نه وي. د مسالې ته به ښه غور کوئ، نسیا ورکې نه وي، نقد د یو بل نه اضافي خسته شي څه ما فرق نه کوي. پوه شوه مسالې باندې؟ نقد کې څه فرق نشته. بس ټیک شو کنه، نقد دی خبره کنه، چونکې هغه نوی دی، نوي شمنې والا یو امتیاز هغه ته حاصل دی، دیو وجې نه هغه ته نه اضافي خالي څه فرق نه کوي، نقد دی. که همدا خبره نسیان کې بیا جایزه نه دی.
خو بله مسله دا دی څه رمضان میاشتې کې یو بچی پیدا شوی ښځې هغه ټایم کې هغه مد څه حکم دی او قضای څه حکم دی یعنی د مسله لږه ګمبي هغه دی چور لیکلی دی خو مطلب کیدای شي دغه وي څه بچی پیدا شو روژې نه وساتلې حمل واجنه بچی دا چونګې شو دی که امیدي واجنه روژې وساتلې دا به هم مد لنډوي هم به قضا کوي دې دپاره دا حکم دی یو اندې شانتې کومې ښځې څه حمل نږدې دی هغې هم دا حکم دی څه حمل یې نږدې دی اتمه میاشته نمه میاشته دی هغې قضا روژه نه وساتله هم به قضا کوي هم به مد لنډوي هر دوه شیونه به کوي عیدي والا مد دپاره بیا ضروري نه دی څنګه دا رمضان ته صبر وکړي څنګه دا روژه وځي ډایرکټ مداور کوی شي زه شو پوه څنګه بس دې شو پوه شوم دا جایزه نه دی مالک اجازات نه بغیر ته یې مخکې اضافي پیسو باندې ورکوله مالک چیرې ورباندې راضي نه دی بیا دا جایزه نه دی دا شانتې اجاره کوله دا حرامه دی ویلې سه مالک ورباندې راضي نه دی دا مسله مو ډېره زیاته بیان کا بې انتها زیاته بهار کې کوم کاست دی هغه ته وکیل جوړ کړي چې ما والا فطرت لانډه کا نه ته یې اندغه ځي والا اندالته څه کوم پیسو دی مثلا 363 اندغو پیسو کې وبساش خو بله مسله رؤیت هلال دی میاشتې لیدلې والا مستحب دا دی څه نه فقط د شوال عید میاشته د خاص یا ټوله شوق سره کسي روژې میاشته سربندي کېږي یا په کار د اندشانتې شوق سره اندشانتې احترام سره په کار دا مستحب دی څه رؤیت انسان وکړي یعنې میاشتې لیدلې دپاره ودرېږي خو د مستحب دی څه رعایت وکړي خو انسان ته څنګه پاته لګېږي چې نن د میاشتې اول دی یا نه دی څلور لیارې دي ډېرې اسانې کلیر خبره دی دغه ځای کې اکثر خلک وکې مشکلاتو کې وي نه پوهېږي سره څه طریقه وکړو څلور اسانې لیارې دي عموما یوه اشتباه خلک کوي چې ما والا مجتهد څه حکم دی دغه د اجتهادي تقلیدي مسله دی نه ده مجتهد ته دا بینوي څه مثلا فرض وکړه نجسو کپړو کې لمونځ نه کېږي اوس ته خدا نه وي که نه څه دغه کپړه نجسه دی یا پاکه دی دغه به ته به ملما وي که نه مجتهد ته دا ویلي دي څه که نه میاشته ولیدلی شي ته عید منع وکړه اوس خو دا نه ده ته یې مجتهد که نه څه میاشته ولیدی شوه یا نه ولیدی شوه دا غلطه دی دا په کار دی ته ولیدی د میاشته ته وکسې خو څلور لیارې دي یوه لیاره هغه سیستاني فتوا په مطابق مو دا مسلې د بیانوو اول لیاره دا دی چې انسان په دغو سترګو په خپلو سترګو دوربین سره نه په خپلو سترګو یې وکسي که دوربین سره یې ولې دغه سیستاني په نگاه دا کافي نه دی دوربین ور واچولو دوربین سره وبرخېدله دا کافي نه دی دا که سترګو سره نش ولیدی بیا هېڅ شپه نه دی په کار دا دی چې ډایرکټ سترګو سره ولیدی شي پوه شو دغې خبرې باندې اول مجرده یعنی ډایرکټ سترګو سره یې وکسي وه دویمه طریقه یې دغه دی څه یوه کلي کې شهر کې دومره مشهوره شوه دا یی یی بل دی 15 شپاړس لاس کسان یا شل کسان یا 10 کسان ټول دي څه مو ولیده مو میاشته ولیده څه کله ډېر زیات کسان وایي هغوی قول باندې تا اطمینان حاصل شو ته زړه ور باندې مطمئن شولو نه دا هم ثبتوي څه اوس د عید شپه ته هغوی قول باندې اعتماد بیا کوی شي دریمه طریقه دوه عادل گواهان عادل مطلب دا دی چې هغه زندګۍ کې حرام کارونه نه کوي خپل ځان ساتي واجبات ترک نه کوي یعنی پابند صوم صلات فی یعنی شریعت پابندي کوي داسې کاس ته یو نه دوه درته وایي دوه درته وایي چې میاشته ولیده خو البته شرط وکړي دا دی چې هغوی خپلو قولو کې تضاد نه وي یو اسم ولیده هغه ځای کې یا بل ولیده اسم ولیده هغه ځای کې وه یعنی ځایونه مختلف وښیي یو وخت مختلف وښیي داسې مختلف تضاد ورکې که چیرې نه وي دوو عادلو کسانو باندې هم ته اطمینان حاصلوی شي میاشته درسته دی څلورمه طریقه یې دغه دی چې کله رمضان میاشته د لیدلې وه هغه هم مطمئن وي چې مو لیدلې وه ثابته وه اوس ظاهره خبره د میاشته خو زیات نه زیات 10 ورځې وي که نه 10 نه زیاته خو مو میاشته نه لرو که شته خو چې کله 10 ورځې ووتې وه شوه اوس یقین شو څه هېڅ شپه دی
د څلورمه طریقه دی څه کله رمضان میاشت کومه لیدلی شي هغه نه تا 13 ورځې په راشي. دغه څلور طریقې دي. دغو طریقو ذریعې سره ته ملموان شي څه میاشته ولیده شوه، خو انسان ته هېڅ څه په دغو څلورو طریقو نه یوه طریقه نه شوه معلومه، مشکوک شو. پاته ورته نشته خدای میاشته لیدلی دی یا یې نه دی لیدلی. مشکوک انسان باندې واجب دی، ضروري دی څه روژه وساتي. دا نه څه شک حالات کې د خپل وایي څه شاسې انشاءالله عید به وي آرام یې سپړ شمای ونه کي سبي نشته وکي مضبوط نه په کار دا دی د روژه وساتي که ورځې منځ کې ورته معلوم شو ورځې کې چې ورته ولس نن خو عید دی بیا یې وخوري، بیا واجبه ده څه وخوري چونکې عید ورځې روژې ساتله حرامه دی. رؤیت هلال کمیټي فقط دوربین نه کسي هغوی بلکې شواهد ګواهان ارجمع کوي. هغه ګواهان چې کوم ارجمع کوي هغوی سترګو سره کسي نه هغه بیا تا 100% یقین اوسه د سترګو لیدلې والا نه دی بلکې د دوربین لیدلې والا دی، بیا ته ورسره عید نشي کوی. هغه سیستاني مقلدین ورسره عید نشي کوی. رهبر معظم فتوا په مطابق که دوربین سره ولیدلی شي درسته دی عید کوی شي، اما سیستاني فتوا په مطابق درسته نه دی، په کار ده د سترګو سره ولیدی شي. جی بله شو څه پښتنه وي نه صرف دې مسالې کې رجوع نشي کوی، صرف دې دپاره څه دغه مسالې کې او شی بل مجتهد والا لږ اسانه مسله دی مغه ته رجوع وکړم نه دا شانتې نشي کوی. چی والا نه کفن نه ای کی اور خمس لنډیږي بس درې کوله د لاند کړي دی اضافي د لاند کړي دي ما یو اورې د خمس لاند کو بس کفي دی بیا خمس ضرورت نشته. ناکسه دا تخصصي و اجتهادي مسله دی، مو مقلدان یو تقلید حواله سره ستی چا تقلید کوي ته مغه مجتهد پیروی بکای. ظاهره خبره ده دا مسله مو بار بار لایو سیشن کې اند شانتی دی وضاحت ډیر وکړو د مجتهدانو ماس کې لګ لګ معمولی کوم اختلاف ده دا وجوهات لري دی دلیل دی خپل د معمولی غونډه کې اختلاف شو شدي وجدانای سوا خپل دین مختلف شو نه دا شانتی خبره نه سی مومن عید وی ته خامخا سره عید وکا بیا یا دې لپاره طریقه دا غده سم مثلا ک هغه ولا ثابت شول هغه سره خپل دلایل ور سره دی رهبر معظم سره صدربین سوال لیدای شي سید هغه سیستانی سره خپل دلایل ور سره دي تخصصي دلایل دي هغه د اجتهاد ولا مسله دي د اجتهاد ولا دلایل دي څنګه عوامي دلایل نه دي څنګه مدالته ذکر جی کوم جی لرګیو کې اخم شته خصوص کوي کال د سوي کال نه د اضافي شپه لرګیو کې اخم شته کال در سره وایل اضافي شپه بوزو کې اخم شته ده هر چی شي ستانه کال نه اضافي شپه هغه کې خمس شته ده حتی تاپو کې اخم شته ده هر چی کې خمس شته ده خمس بتنه وباسي تحفی والا اگر سیستانی فتوا په مطابق تحفی کیا خمس واجب ده تحفی کې چوت کفان در کړی دی هغه کې با خمس وبسي خو زه اوس دعوت